पहिला چټیانې چې دی ټول شلېدلې وي او چې دی نوي شو که نه ځمکه به هم ګرمه وه او دومره تکلیف و او کپړې هم کېننې دی که نه او جي چټیانې ډېرې شلېدلې وي او جي اوس خوشحاله دي نوي چټیانو ته دعا به ورته کوئ که نه او جي چا چې موږ سره دا تعاون کړی هغه ته به څه دعا کوې بهر ملک کې دی یا الله تی هغه نور هم کامیاب کړي الله د هغه څخه کې برکت واچوي یا الله تی مسافره کې برکت واچوي ټول ورته دعا کوئ که نه انشاءالله لاس اوچت کوئ لاس اوچت ټول ورته دعا کوئ کوم ورور چې موږ سره دا تعاون وکړو موږ په یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ان شاء الله چې ټول ملګري به روغ جوړ خوشاله ملګرو څنګه چې تاسو په شروع کې وکتل چې زموږ د مدرسې چې کوم چټیانې دي پښتو کې موږ تاسو ورته سترنجي وایو انتهایی زیات خرابې شوی وي انتهایی زیات ضعیف شوی وي کمزوري شوی وي د قران کریم چې کوم طلبه او تاسو شروع کې وکتل هغه ته په ناس باندې ډېر تکلیف یو زمکه ګرمه او دویم چټای شلې دلې او کپړې بخیر نه دي نو ډېر زیات مشکلات نو بیا موږ یو پوسټ کو د خپل پیج نه نو د هغه په برکت سره الله جل شانه چې د یو ملګری ته یو ورور ته یو پښتون ورور ته په ځړ کې واچول هغه موږ سره تعاون کو پیسې راوستولې نو اوس زه دغه طلبه لپاره ان شاء الله خپل او نوې چټیانې اخلو سترنجي ورته اخلو په دغه ویلا کې به تاسو سره مونږ مکمل دغه حالات شریکو او د ویډیو کولو مقصد د ویلا جوړولو مقصد دا دی چې نور خلکو ته دا اویرنس ورکو نور خلکو ته دا یو پیغام ورکو چې خپل مال او خپل پیسې دا په مدرسو کې استعمال کړئ د مدرسو سره تعاون وکړئ یقینا دغه پیسې چې تاسو په مدرسو باندې لګوي دا په بهترین ځای دنیا او آخرت کې د دې ګټې دي الله جل شانه دې مونږ تاسو ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي نو راځي مونږ سره اوسئ الحمدلله ملګرو چټیانې مو غسلې ډېرو ګرځېدو کارخانې وغیره هر څه چکر خدل ته کې راته وجې سره ملاو شو ډېر په خیر باندې مونږ چټیانې راکړې د مدرسې لپاره اوس به دا چټیانې وړو مدرسې ته کمې زړې چټیانې چې دا بل ریکو د طلباو دا نوې ورته اچو مونږ سره اوسئ دغه ټول سین به ان شاء الله وګورئ الحمدلله ملګرو مدرسې ته راورسېدلو اوس درته مونږ ښایو چې زمونږ زړې سترنجۍ په څه حالت باندې وي او طلباو په کومو سترنجیو باندې قرآن ویلو دا تاسو ګورئ دا د هغې سترنجیو حالت دی ګورئ څومره ضعیفې شوي دي څومره کمزوري دي څومره شلېدلي دي نو اوس دا لرې کو غونډو او ان شاء الله العظیم دغه نوې چټیانې اچو او هغه به هم تاسو وګورئ دا به وکتلې نو ان شاء الله خپله به تاسو اندازه وشي چې څومره خوند کوي څومره په دې ماحول کې چې دی د دې سره رونق راځي او طلبا ورته څومره خوشحاله دي څومره ایکسایټډ دي دا به ټول تاسو په دې ویډیو کې وګورئ ان شاء الله دا اوس نوې چټیانې موږ راواغستې کولا هم کړې او زه په خپل لاس اچوم لګیم او را سره د قرآن کریم طلبه هم دي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن الحمدلله بهر چې کوم حال دی موږ سره هغه خو کور کو صرف یو چټۍ کومه ده هغه به یو دننه دی حال کې اچول دلته کې واړه طلبه کینی د قاعدې والا او دارنګ نور څومره ماشومان دی هغه په دې کمره کې ممکن نو د ورځې ګرمي ډېره زیاته نوري نو ماشومان دلته کې نو دا چټۍ دغې دپاره واچوله سترنجۍ او یو بله پاتې دغه به انشاءالله بهر اچو بهر حال به نور انشاءالله نور هم کور شي هم تاسو وګورئ موږ سره دا تاسو کتلی شئ ماشاءالله څومره ښکلی ښکاري دا یو چټۍ کمه وه دا به دلته واچو نو بهر چې څومره حال دی موږ سره الحمدلله ثم الحمدلله ملګرو چټیانې تاسو وکتلې راوړې مدرسې ته او کمې دینه مخکې چې چټیانې وه هم تاسو وکتلې چې څومره تکلیف به طلباو ته یو خو زموږ د مدرسې یو تکلیف نه دی بره که تاسو وګورئ مکمل اوپن حال دی چت نشته دی نور ډایرکټ لګېږي باران ډایرکټ راځي او دغه رنګې دا دومره طلبه ماشاءالله تاسو ښکاري د دې دپاره صرف یو باتروم دی تاسو ورته وښایئ دا صرف یو باتروم دی او په دې ته چې کله د طلباو ضرورت راشي نو نمبر کې بیا ورته ولاړي دغه رنګې د پکي او د شمسیانو سولر ډېر چې دی مشکلات دي د ټول نه غټ مشکل دا دی چې زموږ د مدرسې دپاره پراپر ځای نشته دی لکه تاسو که وګورئ دا اوپن حال دی دا یو حال دی موږ سره او یو مخامخ دا وړوکی کلاس دی چې په دې کې طلبه هم کښېني او په دې کې د مدرسې سامان هم موږ ږدو نو خیر مشکلات ډېر دي انشاءالله ستاسو په تعاون سره الله رب العزت چټیانې بدلې کړې طلبه انتهایی زیات خوشحاله دي ورته او انشاءالله اوس به د طلباو کپړې هم نه خیرنېږي د نور او د ګرمۍ نه به هم د ځمکې د تاو نه به هم انشاءالله څه ناڅه بچ وي او دغه رنګې نور چې څومره مشکلات دي انشاءالله وخت په وخت به موږ تاسو سره شریکوو ستاسو په تعاون سره به الله جل شانه پوره کوي سر ته به رسئ دا طلبه ډېر خوشحاله دي داسې یو طالب نیم خبرې تاسو سره شریکوو کاشفه وایه خوشحاله یې ډېر خوشحاله یې ولې خوشحاله یې पहिला چټیانې چې دی ټول شلېدلې وي او چې دی نوي شو که نه ځمکه به هم ګرمه وه او دومره تکلیف و او کپړې هم کېننې دي که نه او جي چټیانې ډېرې شلېدلې وي او جي اوس خوشحاله دي نو دعا به ورته کوئ که نه چا چې موږ سره دا تعاون کړی هغه ته به څه دعا کوې بهر ملک کې دی یا الله تی هغه نور هم کامیاب کړي الله د هغه څخه یا الله تی مسافره کې برکت واچوي ټول ورته دعا کوئ که نه انشاءالله لاس اوچت کوئ لاس اوچت کوئ مونږ ټول ورته دعا کوو کوم ورور چې موږ سره دا تعاون وکړو مونږ په یو پوسټ باندې چې دی دا حالات ما وکتل مشکلاتو ډېر زیاته نو ما یو پوسټ وکړو د خپل پیج نه نو هغه ما پسې میسج وکړو موږ سره رابطه وکړه او دغه ټول خدمت چې د هغه په خپله غاړه واغستو الله جل شانه دې د دې دا تعاون قبول او منظور کړي الله دې په مسافرۍ کې برکت واچوي خیرونه دې ورته الله نصیب کړي او الله جل شانه دې د هر قسم تکالیف نه محفوظ وساتي ان شاء الله العظیم دې لپاره به ختم کوو دعا به کوو دا چې کوم ځای تاسو ګورئ ملګرو دا هم زموږ یو شاګرد دی هغې موږ ته راکړی دی او فی سبیل الله یې راکړی لاندې د هغې کور دی که موږ تاسو وښیو درمیان کې موږ پرده لګولې ده موږ هغې ته هم ډېر دعاګویو او ډېر تکلیف موږ سره برداشت کوي خو دا تکلیف به تر کمې پورې لهذا زموږ دا اوس خواهش دی او دا زموږ
زموږ زړه دی چې موږ د دې مدرسې لپاره یو کور یو داسې مناسب ځای په رینټ باندې ونیسو. نو که کوم ملګري داسې چې د دې قرآن والاو سره د قرآن ویونکو سره دې سره تعاون کول غواړي یا دې لپاره د چت بندوبست کول غواړي، یو داسې ځای یو مناسب ځای چې هغې کې دې کښېني قرآن وایي، قرآن زده کړي، قرآن یاد کړي، نو یو ډېره بهترینه موقع ده. که کوم ملګري داسې وي نو هغې دې موږ سره بیا رابطه وکړي چې صرف او صرف دومره وشي چې یو څو ملګري په شریکه باندې راجمع شي او منتلي صرف او صرف دومره کوي چې موږ سره څه ناڅه تعاون کوي او یو کور په کرۍ باندې ونیسو او د هغې سیسټم موږ روان کړو. نو دا ځای چې کوم تاسو ګورئ موږ ورته ډېر دعا کوو. زموږ یو شاګرد دی د هغې والد صاحب دا ځای د خپل کور د پاسه چې کوم دویم چت دی هغې موږ ته راکړی دی او په دې باندې موږ قرآن ښایو، دغه ترتیب موږ روان کړی دی. الحمدلله دا دومره طلبا دي دلته کې قرآن وایي، حفظ کوي، ناظره وایي، قاعده وایي. نو راځئ تاسو هم په دغې نیک کار کې موږ سره رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني